جواری سټارټ ده سودا به کوي او بیا به مونږ تاسو ته قراندازۍ کې وستاسو مونږ لکی ډرا کې نوم اچو دا چیز په معاشره کې ډیره زیاته په تیزی سره دا روانه ده زیاتره هوټلو والا کاروبار والا په دې باندې تاسو چې خپل سرای ورکوي اسلام د دغه حوالې سره سوي چې دا جایز دي او که نه حرام دي دا خو یو شرعي مسله ده زه خو د دې شي خلاف یم چې د دې شیزونو ابتداګانو له علما زه خو علما ما چېرته نه دي لیدلي په دې کې که تلي مناسب نه دي او زما خیال کې نشته چې ما داسې څوک لیدلي که اوس غلط استعمال وکړي هغې ورته یو شي وخوري یو سهار له هغوی بل کار کوي نو خو دغه قوم ګناه شوه لکه اوس مثال ته ما ته وایي یاره زه دوکان افتتاح کوم زه دوکان افتتاح ته راغلی یم ته پکې اوس څه کوې دا ما ته اوس پته نه لګي او که نه زه به ظاهر ته ګورم وروستو که د ده غلطي به د ده غلطي به د عالم غلطي نه باقي پاتې شو دا دوه قسم مسله ده یو دا دی چې ټیکټ خرڅوي ټیکټ او په هغې کې بیا چې کوم دی نو ټیکټ روباسي ډاکټر صاحب ستاسو د خبرې نه مخکې کېږم اکثر زموږ سره داسې خلک دي چې پرون کسانو رابطې کولې ما ته یاره په دې باندې زه بیا هم خیر انټرویو بعضې ملګري وي چې یاره موږ پراپرټي اخلو او خرڅوو په کښتونو ورکوو نو چې د هغوی دپاره پکې دغه خبره لږه شي وره داسې مسله ده چې یو دا میک دی دی باندې تا لس ټیکټ اچولی دي 5 روپۍ ټیکټ دی دا راوخت د یو کس لسو کسو ټیکټونه واخیستل یو ته په 5 روپۍ میلاو شو دا نورې چې کم د 9 کسو پیسې دي دا په دې سړي حرامې دي لکه دې ته لکی ډرا ویلی شي چې مثال نورو ته هېڅ میلاو نه شو ده ته صرف په 5 روپۍ دا میک میلاو شو ستا ته دا 5 روپۍ حلالې دي چې په دې تا میک ورکړه دا نورې صحیح وس کې واخیستې که سړی وایي زموږ پې رضا یو نو ګناه په رضا خو روا کېږي نه لکه سود خلک په رضا کوي بدپیلې خلک په رضا کوي ډمتوب خلک په رضا کوي په رضا خو دا نه جایز کېږي دا خو شریعت حکم دی یو د دې کار جرم دی اذان له ګناه ده چې د خدای نافرماني وکړه دویم پردی حق یې ولو دویمه نافرماني وکړه یو کې حرامو کې ګیر شو یو د الله په جرم کې ګیر شو یو خدا ده یو کپنۍ هغې چاته پته نه لګي لکه د غوړو ډبي کولاو کې هغې کې دننه یو ټیکټ روزي او یا داسې خور روډ هغې کې کوپن روزي نو هغه څوک په دغې نه علي هغه د کپنۍ له طرفه یو انعام چې چاته میلاو شو هغه ته خپل عوض میلاو شوی نو فقها وایي چې دغه جایز ده اوس مثال ته ور ځمکې دي ما واخیسته مثال ته ور په 10,000 روپۍ او په بل مې خرڅه کړه که په نقد په 20,000 خرڅوم او په 15,000 خرڅوم هم جایز ده او که زه په کښتونو ګرانه خرڅوم هم جایز ده هغه ما یې وس که ځمکه ورکړې ده خو هغې خو څه مسله نه راسي تاسو وایي چې دا لکی ډرا چې کوم ده نو دا نه ده ټیک دا حرام ده دا دې کې یو شق هم حلال لکه د یو طریقه باندې هم نه حلالېږي دا صرف دا دی چې یو کپني یو شي کې انعام وباسي یا جایز دی انعام څه ته وایي لکه اوس مثال ته ور یو شی خرڅېږي دا واشنګ ماشین خرڅېږي یا دا موبایل خرڅېږي خو دې په دې نه علي خو هغوی وایي چې دې کې انعام شته خو د دغې 10 روپو په عوض یې تا له یو شیز درکړی دی تا له دا واشنګ ماشین درکړی ستا ضرورت واشنګ ماشین هغه دی نه و هغه پکې انعام روت وکړو نه رون په دې لارو کوڅو کې چې سوزکي والا ګرځي سره وي ورسره هغوی خرڅوي دا تاسو د 200 روپو سرپ والی ستاسو به جوسر راخیږي سري به راخیږي اوس که دغه سرپ د خلکو مقصد یې اخیستل او د دغې پیسو موافق خو دا هم ټیک ده او که دا سرپ هسې بانۍ یو هیله جوړه کړي نو دا هیله بیا چې په کومه هیله د شریعت حکم ماتېږي هیلې ټیک نه وي هیله په 3 قسم ده په شریعت کې یو هغه هیله ده چې په هغې د شریعت حکم جاري کېږي لکه څنګه چې ایوب علیه السلام ته الله ووی چې جارو والا او دا بیبي پې ووه یو هغه چې په هغې د شریعت حکم ماتېږي لکه څنګه چې بن اسرائیلو د خالي په ورځ باندې کبان به نیول ډنډوکو ته یې موږ نیولي نه دي په دې شریعت حکم ماتېږي نو دا هیله ټیک نه وه یو هیله روا ده چې په هغې نه شریعت حکم ماتېږي او نه پې مثال ته ور شریعت ته نقصان رسي یوسف علیه السلام روډ ته په بار کې چې کوم دی نو جام کېښود او هغه د هغې کې ګرفتار شو اوس دا هیله جوړول چې مثال ته ور صرف د 10 روپو دی خو زه خرڅوم په 100 ته مې دا ده چې په دې به ما دا جوسر میلاویږي مقصد مې صرف نه دی مقصد مې هغه شي دی دا بیا ناروا کېږي که مقصد مې همدغه صرف یو که دغه راله او که رانه بیا ټیک